د معاملات وشي د معاشري وشي. ورد زعم بعض الناس او رد د زعم د بعض خلقو بان الامداد معهم بالاموال والبنين مسارعه لهم في الخيرات. د خلقو دا خیال دی چې دې سره امداد کی په مالونو په زامنو دا مسارعت ته په خیرات کې پنیکو کې دا مسارعت نه دی بلکې دا استدراج دی. وليس الامر كذلك امر دارنګ نه دی بل هو استدراج لهم دا دې د پاره استدراج ده کنه. وان التکلیف بما یطاق تکلیف کی راضی پما یطاق برای لا بما لا یطاق پما لا یطاق به تکلیف ناراضی بل بیان د تکبر د قوم دی او دا متکبرین دی. وان الناس اعداء ما جهلوا خلق داسی دشمنان دی چې کوم شی باندې نه پوهیږي ای سره دشمنی کوي. والتذکیر بایام الله تعالی او تذکیر دی د الله په حوادثو وبيان الصفات للمؤمنين د مؤمنانو بعض صفاتنا صفات مادحه هغه بیانوي. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا اے پیغمبرانو علیهم السلام خورئ تاسو د طیبات د پاک او حلالنا ذکر پسی وعملوا صالحا ذکر کو عمل صالح په قبولیت کې دی حلال خوراک لرا دی د پاره چې کوم دی دا دخل دی د نیکان خلق او تنو پرې خو دی چې رزق دی او ګډ وډي نو بس هغه بلو ته تللی دي. انی بما تعملون علیم تاسو عمل کوئ زه په عالم ما فاجازیکم. وان هذه امتکم دا ملت اسلامی دا تاسو ملت ته تاسو مسلک دی امتا واحدتا یو امت یو ملت یو دین وانا ربکم او زستاسو رب ما فاتقون ما نویریگن. فتقطوا امرهم بینهم زبرا دی پریک امر پا مابین خپل کے ڈلی ڈلی احزابن او چاہے اختلافو کو چاہے انکارو کو چاہے اقرارو کو. کل حزب بما لدیهم فرحون ہر ڈلا پا آغا سرا چی دی سرائی ایبانی خوشحالی معتزلی پہ اعتزال خوشحال دے خارجی پہ خروج خوشحال دے رافضی پہ رفض خوشحال دے دہری پہ دہریت بانی خوشحال دے نصرانی پہ نصرانیت خوشحال دے یہودی پہ یہودیت خوشحال دے مسلمان پہ اسلام خوشحال دے ہری وہ پخپل شی بانی چکم دے دا خوشحال دے. کس نگویت کے دوغی من ترشس لے کر اندان چشید میں گیرن پلو مستو تے سکتارو نوئی او چسو کے اخلی نوے سکی کخواگی والی کتاروی نو پریدی. فذرهم اللہ پرید دی لرا فی غمرتهم پا گمن دا دلالت دا گمراہ اخپلی کے حتی حین تر وقت مقرر پوری. ایحسبونا یا دی گمان کئی انما نمدهم بھی اگا چی دیلم امداد ورکم پاغی سرا من مالین دا مالنا و بنین دا زامنونا نسارلهم فی الخیرات دیل جلتی کم بنی کو کے دا دی پنی کو کے جلتی دا ندا بل دی پوئیگی نا دا خو استدراج دے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون دا دا مومنان صفات فاضل دی دا غیب المقابل بیشک آغا کسان چی دا اللہ دا خپل رب دا یرینا مشفقون یریدون کی دی. والذین هم بیات ربهم یؤمنون آغا کسان چی اتون رب بانی ایمان روڑی. والذین هم بربهم لا یشرکون اگر کسان کے رب سر شریک نہ پیدا کی نہ ذاتن نہ صفتن نہ عبادتن نہ امرن نہ حکمن. والذین یتون ما آتوا اگر کسان چ ورکی هغه چې کوم ورکول کوي من الصدقه والاعمال خیر د صدقینا د اعمال د خیرنا وقلوم وجلتن بنریدن کی زما صدقه قبول شي کنا زما عمل به قبول شي کنا پدی خاطر کی انہم الى ربهم راجعون بیشک دی ربتا راجع کدن کی دی فیجازیہم اولئک سارون فی الخیرات دا کسان جلتی کی بنی کو کے ہم لہا سابقون دی دنی کو دا پار سبقت کون کی دی اگر مخ خلق بدو تا سبقت کون کیو ادینی کو تا سبقت کون کی. دا سا تکلیف مالا طاق داغی اللہ من بیانی لا نکلف نفسا الا وسعها نمکلف کو منگا حس نفس مگر پقدر طاقت دے نفس چه سمر در طاقت تے تکیب ملائے طاق دانشتا.
ولدینا کتاب ینطق بالحق منظر کتاب دی جنوق کی بحق سے لوح محفوظ دے وهم لا یظلمون اور پدی بظلم نشی کولے بل قلوبهم فی غمرتن بلکہ رون دی کی دی دا پا جہالت کی دی فی جہالتن و دلالن من هذا لدی مذکورنا دی کتابنا ولهم اعمال من دون ذالک اعمال غیر لدی نورم بد اعمال لدیشتے هم لا عاملون دی غید پار عمل کون کی دی حتی اذا خدنا مترفیہم تردی پوری چونی سوا متنعمین دی قوم بالعذاب پا عذاب سرا انہم یجعرون ناسا بدی بیا چغی وہی لا تجعروا اليوم چغی موئنن رضی انکم مننا لا تنصرون بے شک تاسو جمانا تاسو امداد نشی کولی سوک نشتے راتی سنما عذاب ساتو ندف کیم وقد کانت آیتی تطلع علیکم ستاسو حالت سوداولی پتاسو دارالل تاوی تاسو چی اتون نما پتاسو لستلشون فکنتم علی اعقابکم تنکسون تاس بے پخبلو پندو بانی واپس کی دن کی ترجعون قہقرا اگر تب مشاکرہ مستقبرین بھی تاسو تکبر کون کیوں ہے پدا بیت اللہ سرا دا سیاق نمالمی اے بالبیت الحرامی بینم سکان الحرم المحترم تاسو بویل مک سکان دا حرم محترمیو مجاورین دا بیت اللہ المکرمیو دا ساتو تکبر دا پارمان شوا سامرن دا تاسو قصہ وحون کیوں ہے او تاسو چی دے تحجرون تترکون القرآن قرآن مو پر خودو نظر حارب و دا عجم نقصی راوڑی دا رستم دے فندیار اب او تلوسلی ویتاست محمد سامستے اولین بیانی زہم در تا بیانم افحلم یدبر القولا ایا دی تدبر و فکر و سوچ پا قول کے نکی بلکہ ادی کی ام جام مالامیات آباہم اولین ایا راغلے دیتا اچنا آبا اولینو تا محکم پیغمبران راغلیو بشر دیتاوم راغلی دی ام لم یعرفو رسولهم یا دی خپل پیغمبر نه پیجنی خی پیجنی چی دا محمد امین دے محمد صادق دے دیو ترشتے پہ محمد اسلام ویل او امین ورطویل فهم له منکرون چی دی در پار انکار کون کی ام یقولون به جنہ دا خپل موانی دا دی ذکر کی باطل ایا دی داوی کہ پدمانی لیوان توب دے بل جاہم بالحق لیوان توب نشتا بلکہ پہ حق سرا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اکثر لدینا دا حق دا پارا بدگنون کینون وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ پشرد دے کتابداریو کے حق دا خواہشاتو دے لفسدت السماوات والارض فاسد بی اسمانونا امزکی ومنفینا سوک بدے کی دی دیکھا ٹول با معصیت چی اچھا ٹول معصی چی نو سبب دا فساد دزمک دا اسمانونو دینا بل اتیناہم بذکرہم میں بذکر و پپند دی سرا ومن ذکرہم موردون دی دا خپل پن اعراض کون کی دی نئی منیم ام تسألہم خرجن آیاتم سوال کے دینا دا تاوان اجرت نغواری ست نغواری کل دامانی گرزی فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین پس اگا تاوان دا ربستا او اجر دا ربستا بہتر دے او خدای غورت در رزق کن کو نہ دے ستا اجر اللہ سر دے ان اجرک الا علی اللہ وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم دا فرق دے پما بین دائی دا خیر او دائی دا شر کے دو قسم داعیان دی یو دائی دا خیر دے یو دائی دا شر دے یو دعوت الحق دے یو دعوت الباطل دے یو دائی دا حق تا یو دائی دا باطل تا پخوان دا سلسلہ را روان دا ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سیش عربو لہبی ازل تنن دے پوری دو دن پا پیکار پا جگڑ را روان دی یو تر تشرات ابو لہب دو اور بصری دی بل تر چراغ مصطفی دے دا نبی علیہ السلام دا دین چکم دے دا چراغ دے تدی بلی صراط مستقیم تا ادانوری ستا بلی ای بلی صراط معوج کگی لارتا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آنکسان کی مانی پا آخرت بانی عن الصراط لناکبون ددغ صراط مستقیم نا دی گرزیدن کی دی پکا گلار دی پنی غلار ندی کنا ولو رحمناہم اللہ پشرد دی کپدی رحمکم وکشفنا ما بهم من درن
پرانزم دی باندې د کم ضرر او تکلیف للجو فی طغیانهم یعمهون دی با وګدواله کوي په خپل سرکشی کې یعمهون چې حیران بوي دی بلاله په سرکشی کې هغه امتداد وګدواله دا ور کوي ولقد اخذناهم بالعذاب ما نیولو دی په عذاب سره دا نافرمانه فمستکان ربهم دی عجز ربطونه کلا ما تضرعون او نزاریو کلا ربطنون حتی فتحنا علیم بابا ذا عذاب شدید تردی پوری چې پران نواب دی باب د عذاب شدیده څوک مې په سیلاب غرقل څوک مې جمدی پدمکنه نیستل چا باندې سحر آلا چا باندې سیلای آلا 50 رال 50 اذا هم فيه مبلسون ناسا بدی په عذاب کې نو امیدو د هر خیر نه غنم دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره مؤمنون نا د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان کارهین للحق مخک بیانو د بدګنون کو د حق د پارا بیان عاقبتهم او بیان د عاقبت د دیو وهاونا اقامت الحجت علیهم دلته اقامت د حجت په دی باندې به بیان دلائل التوحید و دلائل البعث بعد الموت په بیان د دلائل التوحید سره او په بیان د دلائل د بعث بعد الموت سره اتماما للحجت للمنکرین د پاره تعملو د حجت په منکرین باندې د دې پنځمه رکوع خلاصہ التذکیر بآلاء الله تذکیر دے د الله په انعاماتو ومنه التوجه الى اصلاح التعلق بالله د دې تذکیر نه توجه راشي اصلاح التعلق بالله سره وانکار المنکرین عن البعث انکار د منکرین د بعث بعد الموت نا وبعد د توحید د توحید بعد دلالم بیانی ما اعتراف الخصم ځنه دلیل داسي او چاغه د خصم اقراری پکې هغه په اقرار کوي دی کوم اقامت د توحید دے ما اعتراف الخصم و بیان دی حاتی د علم دواری تعالی دے کل مغیبات و مشاہدات لرا دا تقسیم چی راضی د غیب و د مشاہد دا منگ تا راضی منگ تا زنی حاضری زنی ران غائبی خدای تا طول حاضر دی دا خدای نس غائب چی دا نشتا دے کہ دا غیب تقسیم کی دا پر منگ تا عالم الغیب و الشہادہ دا دی رکو خلاصہ دا وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده پاک رچاله پیدا کړی قوت د سمع وګونه درکړي په وګونه قوت د سمع دي مختلف اوازونه مچاپیر نه راځي او وګ تر راځي د وګ مثال چې دی د پیپ دی دا بوتل خله چې دی دا تنګي پیپ پکې کیدی ای کې شی چولان دي وقت شی راځي او د تکوزی غخته دي دا د کوم سترګي بغوګ واورا پسترګو د عبرت قتلو کا والافدا ورنا رته خبره کوزا کا قلیلا ما تشکرون دې لک تا شکر با یعنی شکرا قلیلا تشکرون کنه ولای ذرا فی الارض تراکم فی الارض تاسو پیدا کې پدمک کې ویله تحشرون خوار کړه وطن در باندې آباد دي ویله تحشرون الله تبصاص حشر کی ولا یحیی و یمیت اچا جم دی کول کوي امر کول کوي ولو اختلاف الليل والنهار دل اختلاف د ورځې او د شپې په دې ورځ راځي ورځې پر راځي کله ورلندې کله شپه لندې او فلا تعقلوا تاسو نه کوي چې دې د پاره مبدل مغیر دا سوق دي بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکې ویل دي مثل داغه چې منو خلق کوم ویل چې د پیغمبرانو انکار د باس بول انکار د توحید د الله نه انکار قالوا غدا او د دې مثل ما قالی ایزامتنا کله چې موږ شو وکنا ترابا امنګ خوري شو عظامن اډو کې شو ریزه ریزه شو انا لمبعوثون ایا موږ به بیا جمع دي کولې شو نشو کېده استفهام د پاره د انکار دی لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل تی وعده شو موږ سره او زموږ پلرونو سره مخکې لدینا دا په خوانه دا وادي را روان دي ان هذا الا سات الاولین ندی دا مگر قصیده د پخوانو خلقو قل من الارض من فيها دا دلائل دی په اعتراف د خصم سره تو ورته وایا چا د پر ازمکا څوک پدی کی دی ان کنتم تعلمون کتا سو پویږي دا نه د بوت پار دی سيقولون لله زرد چې دی به وای چې دا مازو کړه چې دی
دا ټول الله د پاره دي. قل افلا تذکرون نو تاسو پن نه لئ. قل تو ورته ووایا من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، څوک د رب د اسمانونو وو او رب د عرش عظیم. سیقولون لله، دی بزروی دا د الله د پاره دي. یعنی دا معلومه شوه چې کوم خلق د خدای نه انکار کوي عددی مشرکان نه بدتر دي. دی خدای مانه او شریک عبادت کو سره پیدا کو. کوم خلق چې هغه دهریان دي، کمینس دي، د خدای د وجود نه د سر نه منکر دي، بلکې د ابلیس نه ملاندې دي. ابلیس خدای مانه کنه منه، رب ما غویتنی ربی ربی، بیا بیا خطاب رب سره کوي. هغه هم د رب د وجود چې کوم دی قائلو، دی د خدای د وجود نه انکار نه کوي. وی دا د مولا جان تخیل دی او خدای نشته، اعوذ بالله. کردم اندر مقالاتش نگاه، لا کلیسا او لا الہ، نہ عبادت خانه منی او نه خدای منی. قل افلا تذکرون، تاسو پن ناخله دینه. قل تو ورته وایا من رب السماوات ورب العرش العظیم، څوک د رب د اسمانونو او رب د عرش عظیم. سیقولون لله، بیا بيدا د الله د پاره دي. قل افلا تتقون، نو تاسو ځان نه ساتئ، تقوا نه کوئ، د دې شرک نه ځان نه بچ کوئ. قل تو ورته وایا من بیده ملکوت کل شیء، څوک چې په قبضه قدرت کې بادشاہی د هر چیز او اجر ولا اجار علی، دې پناه ورکه په د باندې څوک پناه چاله نشي ورکوله. چې خدای دې چا د غیر اراده ولري به څوک نشي بچ کوله. ان کنتم تعلمون، که چیرې تاسو پوهیږئ. سیقولون لله، دی به زر چې د الله د پاره دي. دا ټول اعتراف د خصم نه. قل فانا تسحرون، کم ته تصرفون عن الحق، اړول شي د حق څخه سره د دې اعتراف نه. بل اتیناهم بالحق، بلکې موږ عادی ته په حق سره. وانهم لکاذبون، او دی دروغجن دي. په انکار د رسالت کې دروغجن، په انکار د توحید کې دروغجن، په عبادت د بوتانو کې دروغجن. متخذ الله من ولدن، دا پاچارت کې چې خدای له ولد ثابتي نه د نسل الله ولد. ما کان مؤمن الہین، او نسل الله سره الہ بل لکدی چوي. اذل ذهب كل الہ بما خلق، دی وخت به بول کړیو هر الہ پاغه سره چې پیدا کړیو، د هر وخت په مخلوقون. ولا علی بعضهم علی بعضین، علوب کې بعض په بعض باندې مقابله به جوړه شو. خدا مقابله نشتا، نظام برحال دی، مانی چې بل شریک نشتا. سبحان الله عما یصفون، پاکی د هغه نه چې دی صفت بیانی چې شریک دی یا بنات دی یا چې کوم دی ابنا دی. عالم الغیب، دا چې الله چې دی عالم د کل مغیباتو وشهد کل مشاهداتو. فتعالی عما یشرکون، برتر دی الله داغه نه چې دی شریک پیدا کی الله سره. دا ټول دلایل شو د پاره د اثبات توحید او د پاره د ابطال د شرک به اعتراف الخصم، په اقرار د خصم سره. دا شپږم رکوع شروع کیږي د سوره مؤمنون نه. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته. کان فی ما قبلو بیان المنکرین عن التوحید والبعث، مخکې بیان د منکرینو د توحید او د بعث نه. او دلته سوال دی د عدم معیت د دوی سره، چې دوی سره معیت مکوئ، دوی سره مرګرتیا مکوئ، د دې مجلس کې مکینه. تعلیما للامتی، ظاهر خطاب نبی علیہ السلام سره کوي، او په حقیقت کې دا تعلیم دی چې کوم دی امت تک نه. د دې رکوع خلاصہ بیان احساس الناقضین للتعلق مع الله یوم القیامت، بیان د احساس دی د ماتون کو د تعلق الله سره پر د قیامت باندې. و بیان طریق الفیصله، بیان طریقې د فیصلې د پما بین د دوی کې. و تذکیر بایام الله و بما بعد الموت، او تذکیر دی د الله په حوادثو او په هغه واقعاتو چې مرګ پس راتلونکي دي. وان الانسان انصاب لا تنفعه هناك، انصاب التنفع نه ورکي، بل هناك المدار على الاحساب دون الانصاب. التمدار په احساب دی، په اعمال دی، په انصاب باندې نه دی کنه. بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کان دریا فلان ابن فلان چیزیں نیس، چې دې شک منده شي نسب پرې دا ای جامی په دې لار دې چې فلانې د فلانې زوی
دا اس حقیقت نه لري کنه. لیس الفتا من یقول کان ابي ان الفتا من یقول ها انا ذا. ځوان دې تنوي چې ما پلار را سو زماني کدا سو زه دائما خپل کمال ښکارا کنه. والتذکیر بما بعد الموت وبأيام الله. دا بل بیان دې د وزن د اعمالو چې اعمال به تللی شي، بل بیان د اعتراف د مجرمینو د خپل جرم باندې، وبین حول المحشر هیبت محشر او عاقبت د صبر او بیان د وبال سخریه چې څوک ټوکېږي پاله حق پوری او دیندارو پوری داغي انجام به کوي. و بیان التوحید او په دې کې باندې توحید هم دینو. قل ربي او ته ای زما ربا اما ترینی ما یعدونا بشرد دی که خی ماتا اگر چو عددی سکو چه عذاب دے. رب اے زما ربا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین ما مگر دے پا قوم ظالمانو کے. دا سوال دا عدم معیت شو دا ظالمانو سرا تعلیما للامتی تعلیم دا امت تا پار دے. وَإِنَّا لَنُرِيكَ مَا نَعِدُمْ لَقَادِرُونَ بے شک منگ پا دی خبر بانے اخوی تاتا چیزی منگ وعید ورکو دا عذاب قدرت لرون کیو دا دمارا قدرت نبار نہ دکن. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ تعلیم دا محاسن الاخلاق دے اور تاری دے امت تا. دفع کو پاگا طریقہ چاگا احسنی صدفع کوا السیئہ سیئہ دفع کوا اغدا دے دفع دا ظلم کوا پا عفی سرا دفع چکم دے داغے دا بدی قدر سرسوکو کی داغے دا بدل اگر چکم دے نو احسان کوا وافع من ظلم کاسن من اساء الیک چکم ظلمو کی عفو کوا سوک دا سر بدو کی تو سرخ کوا دا محاسن الاخلاق دکنا. نحن اعلم بما یصفون من عالم پاغت دی کم صفت بیانی. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین تو اے رب آدما پناہ غوارم پتا سرا دا نزغاتو دا شیطان نا دا شیطان دا وسوسونا پناہ غوارم. لکہ دا شیطان وسوسی چی دی دا ډېر خطرناک دي ډېر ناکار دي. هر چاته د خپل مزاج مطابق وسوسې غورځي. دا مزاج شناس دی د خلق و مزاج ډېر خپويږي. تاجر ته تجارت کې وسوسه غورځي، عالم ته په علم کې غورځي، پیر ته په پیرای کې غورځي، مزدور ته په مزدورۍ کې غورځي. داغه مناسب کار دی کوي دغه د شیطان وسوسې دي. صحابه کرام به حضور ته ویل چې موږ ته داسې وسوسې راشي چې موږ د کویله چې او د سوځو او چې بار ته کارنم دا اوجتموه دامومه او دامومو چې مومه په انکار کوي خفقان به کوي. ذالک عین الایمان دا د ایمان عین ایمان دی، دا صریح الایمان دی. ځکه چې دا غل چغلا کوي نو جمعات کې نه کوي، د وګری ګټ نه کوي، د خوشي ځای ګټ نه کوي، مال چرتینو الته ګټ کوي. نو شیطان چې وسوسې چاته غورځي غته پته لګي چې څور سره شته ځکه دا نقصان کوي. او پناه غواړم پتا سره اے زما ربا چې دی ما ته حاضر شي. حتی اذا جاءت احدکم دا حتی لپاره د ابتدا ده چې راشي تن ساتو ته مرګ قال دی بوي رب ارجعوني اے رب ما واپس کی. جمع د لپاره تعظیم دا یا من یا ملائکه ربی اے ملائکو د رب جما ما واپس کئ دنیا تبیا لعلی اعمل صالحا دې د پاره چې عمل صالح کما نور خې پرچی ډکشي دا پرچی د ما غلط راغلی دي او د گناهونو او د نافرمانو دا غیر راغلی دي. فيما ترکتو چې ما کم پرې خو دي کلا من دې خبره بیا په دنیا ته نشتا. انها کلمه هو قائلها دا یو کلمه دا چې د دې وین کې د سزا له پیړه کوي چې ما واپس کا مرای برزخ لا یبعثون وړاندې دي ته برزخ دی تر ورځ د قیامت پورې. نو درې عالم دي، عالم دنیا دا، عالم عقبا دا او پمن کې عالم برزخ دی چې ساده شنه اوزي قیامت نه قائم شوی دی ته وی عالم برزخ. برزخ یو واسطه ته وی دام د دنیا آخرت مې کې واسطه ده یو دریم ځای ده کنه. فیضان فی خف السور دا اوس بیان دی دا غباس چې کله پوکې واري پښپېلای کې فلا انصاب بینهم نبی انسان ماوینی کی یا تفاخر جو بیا پہ فخر کی نسب کو کٹ کی نبی با نسب او چې تفاخر پہ کو دنیا کے اغه بنی ہو سر یوم دین پہ دغه رضبانی ولا تساءلون نبی یوم تپوس کے وقت به تپوس کی او بعض علی بعض تساءلون
د محشر وګد چې د موتن د وخت دی وخت تفوتونه کی بل وخت باندې کی فمن ثقلت موازینه هغه څوک چې ترانوي طولونه د اولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي دینه طول د اعمال معلوم شو چې طول د اعمال حق دی معتزله تن انکار کوي الہ کوئی طول برادی قرآن پہ گواہ دے احادیث پہ گواہ دی اور دا امام بخاری اخیری حدیث ذکر دا وزن اعمال ذکر کری فولیکم المفلحون دا کسان کامیاب دی دا یو قسم خلق من خفت موازینه اگر سوک جس پر کی طولون ددو فولائک الذین خسروا انفسهم لا ایچی دی زیان من کے حسی دا نفسون اخپلو فی جہنم خالدون کی بجہنم کے ہمیشہ ہی تلف وجوہهم النار سوزیبا مخون دی لرا اور وم فیا کالحون دی و بدی کے ترشروی یو شنڈ بے کتر آگلی بلے بر آگلی بد شکل بئی ویقال لهم ورتبلیس توبیخن علم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیتون زمان کہ پتاس بلستیشو فکنتم بها تکذبون تاسو بدی تکذیب کونون قالو دی بے اعتراف تخفل جرمو کی ربنا ایزمونگ ربا غلبت علینا شقوتنا عالمونگانی بدبختی زمونگا وکننا قوما ضالین امونگ قوم گمراہو یا وقت بے انکار کی واللہ ربنا ما کننا مشرکین بل وقت بے اقرار کی دا محشر اگد مقام دے یا وقت بے انکاری یا وقت بے اقراری ربنا ایزمونگ ربا اخرجنا منا اوباسی منگ دا دی اورنا دا دی جہنمنا فین عدنا کم عودو کنا فرمانیتا فإنا ظالمون من بظالمانون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ذلیلو سے پدے اور کے ما سر خبر مکوئے انه كان فريق من عبادي بشك یو فرقه ما د بندگانونا یقولون دی بویل ربنا اعزم ربا آمنا من ایمان راوڑے دے فاغفر لنا من تبخنو کے ورحمنا پم رحمو کے وانت خیر الراحمین او تغور درحم کون کن تاسو بس چل کو فتخذتموهم سخریا تانی چل دی لر پټوق سره پر بم ټوق اور پس کولی حتا انسوکم ذکری یر کدین استاسو زما ذکر دا استاد پاره بای سو کر دی وکنتم منهم تضحكون تاسو بدی پر خاندل کنا انی جزیتهم اليوم بیشک د جزا ور کوم دی تنن ر دی بما صبروا دی صبر کړی دی وانهم الفائزون بیشک دی کامیاب دی او په خپل مقصد کې هغه داري چې الله دیدار جنت دا ورته حاصل شنو تم فی الارض الله په لسان ملائکو تپوس دی کوي زمکه کې مسونه وخت تیر کړو عدد سنین پشمیر د کلونو قالوا لبسنا یوما او بعد یوم دمر بهول د محشری یو رضا یا باز ردامتی رکھری دا بیا شک راغه عادین نو سوالو کده شپینون کو ملائکون ته تاسو کا قال الا بسم الله تعالی دنگ مگر لگ د دنیا ور څومره عمر چشي لگ دے لو انکم کنتم تعلمون فشرددی ک تاسو پویدل کنه افعل انما خلقناكم عبثا وانکم لا ترجعون ایا تاسو ګمان کوئ ما تاسو پیدا کړ عبث بے فائدی بے مصلحتا بے حکمتا ہر کار کی دا اللہ حکمت تے وانکم الینا لا ترجعون طالب ما تنشو واپس کولے بشے فتعال اللہ الملک الحق برتر دے اللہ او چدے دے بادشاہ دے او حق دے لا الہ الا ہو نشتے غیر دا اللہ نبر سوکا رب العرش الکریم مالک دا عرش کریمہ دے کنم اللہ الہ آخر کی بیا مضمون توحید کرے گی عورت پہ مشرکینون اور تذکیر بے ما بعد الموت اگر سوک چی اگر بلی اللہ سر بل الہ لا برحان لو بھی دل برحان پہ نشترے دا صفت اسی دا بنا بر اتفاق دا کنی دانے چے دا سے الہشتے چے برحان والا پہ بھی دیل برحان بالکل نشتا اور الہ مطلقاً بل نشترے وانما حسابه عند ربی حساب دا پنیز دا رب بانے دے انہو لا یفلح الکافرون بے شک نہ کامیاب کی کافران حضور تا تعلیم اور کئی وقر رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین او تا ایز ما ربا مغفرتو کے ماتا اور رحمو کے پما
وانت خیر الراحمین او تو غرا د رحم کوونکو نه وي ستا رحم چې کوم دی دا ډیر زیات دی نوری کمشکات فیہا مصباح نو ټول صورت اونا مولی چه پا نم دا صورت النور سر تسمیه دا کل شا پا اسم دا جز سر دا صورت پا اعتبار حجمی سر سلیرشتم صورت تے اور با اعتبار النزول دو دا پاس سلم صورت تے سورہ حشر ندی رستو نازل شوی دا دی صورت ما قبل سرا داربت مناسبت تے چمخ کے طلب د مغفرت و د رحمت راغے قر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین او دلت بیان دی اجابت دغ دعا دے بے بیان رحمت الخاصت والعامت دی کہ عام رحمت ذکر راضی او د خاص رحمت ذکر راضی دا اجابت دعا شو پر رحمت خاصہ او پر رحمت عامہ سرکنا دا دی صورت موضوع بیان قانون انسداد الاخلاق السیئۃ بیان دا قانون دا انسداد دا اخلاق السیئہ فإن الحدود زواجر حدود کی دی دا زواجر دی والمقصد من ذلك اصلاح المعاشرة واخلاء العالم عن الفساد مقصد دا حدود دا گرانا اصلاح دا معاشری دا او اخلاء دا عالم دا فسادنا فإن المعاشرة اذا صلحت لا يكون قطع الطريق ولا الزنا ولا السرقة وغير ذلك کلچ معاشرہ صحیح وی نو پدی کے بقطع الطریق نہیں او زنا بپکی نہیں سرقہ بپکی نہیں نور مفاسد چکم دی دا اخلاق و دا معاشری دا بپکی نہیں دیو جنا کم خلق چی داوئی چی معاشرہ چکم دے مخلوط ای اور بازاروں میں ڈنی پنی عورتیں چرتی بنی ٹنی عورتیں چلتی پھرتی ہیں اور دفتروں میں قلبوں میں اختلاط ہوتا ہے تو اس زمانے حدود اللہ جاری کرنا بلا شبہ ظلم ہے دغا خبر غلط دا چاہے معاشرہ خینو پہ معاشرہ کی جنا کی غلا پہ کی گی دی حدود مطلب چی دے امداد چی اصلاح معاشریو چی خاص کر احناف خوئی چی حدود زواجر دی دا کفارات ندی دا دنیا صدا و تم ملاوی گی آخرت صدا و تم پرتی مخی دا مسئلہ تفصیلا دا معلوم شوی دا ددیروں کو خلاصڑوں بنائیں بیان عدم رعایت فی اجراء الاخلاق السیئہ فی جزاء الاخلاق السیئات بیان دا عدم رعایت تے پہ جزا دا اخلاق سیئہ غل سزا ور کہے لاس پرے کہے دی کے برا ہم نے کہے ہو خوک بشی لاس بشی اولا سے بشی یا شرابی لدروبانی شاب خوکشی دا بنا کہے ولا بد ان یخرج سیئ الاخلاق من جماعت شرفائی کم چو در خلاقی آپ جماعت شرفاؤں نے استیشی بیقبلہم الشہادتو دد پار بچ دے شہادت بیان قبلی ولا بد من التحقیق فی ثبوت الجرم خپدی ثبوت د جرم کی بتحقیق پکاری ان لم يقم الحجتو نو چکا حجتو نشو اگر طرف قائم نے کالے اتہم احدن چوتھے متہم کا پجنا سر مثلا فجزا علیہ بیا بپدی قاذف بانی جزا جاری کیا سدے حد القذف دیو جن پدی باب کی تحقیق پکار دے کہ خبر پائے ثبوت اور رسی گی البدا کہے او کدا نہیں
نو بیا چا باندې داسې نسبت کول بغیر د ثبوت نه دا چې دی دا سبب د پاره د سزا د قاذف ګرځي هغه باندې باتیا دوری حد القذف دا بور باندې جاری کیږي کنه دیو جن سو نور کې د زنانو متعلق زیات تعلیم دی نو عمر سے بہلی کوفو طریقې لیو چې تاسو علم النساء سورۃ النور زنانو ته سورې نور چې کوم دی دا ورته وخی چې پای باندې دی داغه په تقاضا عملو کی د پردې مسلې په دکی دي د زنانو متعلق احکام دا دلته ذکر دي نو بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها هذه سورۃ دیو سورت ته دا سورت انزلناها چې معنا ذل کړه دي وفرضناها مقرر کړه مې په دې کې احکام وانزلنا فی آیات بینات په دې کې مې ذکر آیاتونه واضحات لعلکم تذکرون دې د پارا چې تاسو پن واخلئ ایو حکم داده الزانت والزانی فجلدوا كل مئة جلدة زناکار زنانا او زناکار سړی چې غیر محسنی واده شوی سړی نی واده شوی زنانه نی او زنات یو شولا نو فجلدوا كل مئة جلدة وای په درو هر واحد دي دواړو نه سل دوری سړی سل دوری خزا ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین الله او ندنی تعالی در په دی باندې رحمت په دین د خدای کې په دې ځا کې باندې رحمت نه کوي چې خوب بشي یو لاس بشي دا بد سره دې دلته رحم نه کوي دا رحم نه دی ان کنتم بالله والیوم الاخر کتا سمانه په الله او پر آخر باندې وليشد عذابهما طائفة المؤمنین هاي عذاب دی طائفه دا چې ورکه نو غنه کې ورکه چې خلق ته عبرت والی ګټ کې به نه ورکه دا یو قانون بیان شو د زنا د پاره او دا زنا چې کوم دا یو د کورواله زنا دا او یو د بیکور زنا دا لون سړی دی ناواده شي خزرا هغه د پاره سلسل دوری دی او کوین زئی نو بیا د پاره نسب دی مری د پاره 50 دوری دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی سرا رجم چې کوم دغه اور تنوی تغریب سره وای حدیث کې راغلی دی حد زنا البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام حد زنا د باکر د باکری سرا داسل دوری دی یو کال جلاوتنی دا خو احناف وای چې دا تغریب د عام چې دی دا جز نه د حد نه ځکه دل تفاد پار د جزا دا نو کل جزا د زنا چې دا اغا جلد شو هر چې تغریب دی دا سیاسی امر دی دا مفرد رائے د امام تا حضرت عمر چې موخه دا تغریب کړو اسه لړ شه نصرانی شو نو حضرت عمر چې بوویل والله لو غرب احدا بعد ابدا تمہاری په خدای قسمی دین پد بدل چا تغریب بیان کوم نو کدا یو شری حکم وی شری امر وی نو عمر سے ودین اول انکار کو چې بیا به چې بیا به تغریب نکوما مای چې دا مصلحت ته مفوض دی بعض وخت کې سړی بوي هغه دلته په معاشره کې وي لګایا بکې خو چې بل وطن ته ولې ډیر بیا یا شي بیا هغه بیا څه په بډوي نو د دیو جنا دا تغریب چې دی دا سیاسی امر دی کنیا جبل ابن اهم هغه چې کوم دین اور اغلو هغه په ایمان مشرف شو بادشاہو نو عمر شپ زمانہ وا د طواف کو دیو باندې چې خپد د پلنګ رالا لنګ پرانسته شو دوله گزار ورکو ولې پونا ما تکړه بیا غلار عمر شپ سره درخواست وکړ چې دغه څه چلو شو جبل راغوخت ورته ویل تا دا کار کړی دی او ما د حرم احترام ساتل دي کني ما بددن سر قلم کړو قتل کړي بنو عمر سے بتوی چار کلتا قرار کو اس با یاد رضا کئ یا بتا لد قص سپیړه درکې هغه ویل ښا اسلام کې چې کم دینو د بادشاہ او د گاودی او حکم دی او دا د حدود مسله ده د حقوق مسله ده دی کې یو شان حکم دی تانه با قاعده قصاص اخلي ولکم فی القصاص یاتون اول الالباب السن بالسن او دا چې دی ول اذن بالاذن دا ورته ویل جبل وېزه په دې باندې سوچ کو به ښه سوچ ټوک مشپک په تختې د خپل مرګرو سره بیا خپل واپس د سرانیت تلاړ حتی عمر چې په دې افسوس کارا نه کو
چې ما به دا حکم نو چا صادر کړي او دې به پاتې شو. ثبوت د پس یو تن تلې ولته کې وای دې په تخ باندې ناستو زیو پیژندم ځان سره په تخ کېنولم یو دو چې کم دینو مارغانې ساتلیو هغه مارغانې عادت کړیو هغه داسې عطر کې اورغړېدل بیا د زرو بوره وه ای کې اورغړېدل راله په د باندې وزرې وسنډلې او بیا چې دی یو دو وینځې وي یو ته ویل چې مونږ خفه کا یو ته د خفګان اشاره وي بل ته مونږ خوشحاله کړه خوشحاله اشاره وي دا حالت یې وکړو بل بیا ما نه تپوس کو چې عمر سے پسنګ حالت ته وی ما وی ډېر ښه حالت ته د الله فضل دی د الله کرم دی ویل د اشعار ویلو تنصرت الاشراف من اجل لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. اشراف دیو سپیڑنا نصرانیان شو مال پدی کے ضرر نو کدا سپیڑا می سکلے وے فیا لیت امی لم تلدنی ولیتنی رجعت الى الامر الذي قال لي عمر کاچ زمور جی گولے نوے یا عمر تو پسو ما تو عمر سیب کم ویلی ویل ماوی دے خجوستو مانا دے یہ ماوی کوسم تے اسلام رو اسلام قبلیگی یہ دا پدہ شرط مسلمانی گم یو چ عمر سے ما دا پارا لکلو کی چ زمان پس بخلیفہ تے بل ما خپل لور په نکاح راکړي ویل ما دا یو خو یقین دی چې وبشي او دا د خلافت مسله شریعت نه خلاف ده دا په لیکلو باندې نه کېږي قابلیت ته به کتې شي که قابل وي نو وبشي کني نه کېږي. بیا چراغ عمر صاحب ته حالات بیان کړ ویل تا به سره خبره کړې وه هر څه الله ته منظوره وه معلومه دا شوله چې د دې په وجه عمر صاحب دا نویل چې ما به یو حکم په دنو صادر کړی د قصاص خبره تنو پیش کړي اول تاغوی چې قسم دی دین پس بدی چیرې څوک تغریب نه کما دا مان چې دا سیاسي امرو دا د سزا نه جز چې کم نه دا نه وکنه او د تقدیم د زانیه او چې دا مخ کې هغه وجه ذکر شوی دا الزانی لائن کو الا زانیتن زناکار بنده به نکاح نه کی مگر د زانیه سره او مشرکتن یا د مشرکی سره دا بعض خلق دا اراده و یرا دا زنانه کا زناکار د خو مالدار ده بعض خلق یرا هر څه دي خو مالدار ده مال بور سره راشي نو الله داغه معنات فرمایو خبیثات ته پار د خبیثینو دي او خبیثون د پار د خبیثاتو دي ادیمت ک کور کې باهمي مناسبت ته باقی اگر چې مسله دادا تو ان کو ایاما منکم حکم عام دے بیا نو دم زانی سر نکاح جائز دے دمرا کا ذکر دے کہ کفر دے کا حاملی نو التبن ذکر چکم دے دان کی زناکار چھڑے من زنا نہ کی مگر د زانی سرا یا د مشرکی سرا چ مشرکی او زانیہ ب نکاح نہ کی دی سرا مگر زانی یا مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین او حرام کرے شد دا په مومنانو باندې یرمون المحسنات او دا خپل یو بل سره مناسبت ته کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر باز بابات ہم جیسا پرواز کی کمتر سے آلودی باد با سر آلودی والذین یرمون المحسنات اگر کسان کی نسبت کی د زنا پاک و زنانہ ہوتا ثم لیتو باربعۃ شہداء بیا راتلون کی بڅلور شهدانو سره فجدم سمان جلتن دیو اتیا دوری حد القذف تے ولا تقبلهم شهادن ابدا مقضی پار شهادت چکم دے دا ہمیشہ دا قذف حد چکم دے دا اتیا دوری دے اولئکم الفاسقون دا کسان فاسقان شو دا سی معاشری ندی اوتل الا الذین تابوا من بعد ذلك مگر توبہ باسی پس دینا واسطے صادق پل عملو کی ان غفور رحیم اللہ بخون کے ارحم کون کے شوافی خداوی چې د استثناء د مخ کې نه ده معنا د شهادت به قبلی کی بیا احناف چې د استثناء د قریب نه ده د فسق نه وته باقی سره قید د ابد راغلی غ محکم دی نو دیبا همیشه د پاره که توبه باسی اكو نه باسی د مردود شهادت ته والذین ازواجهم آکسان کے نسبتو کی بد زنانو خپلوتا ولکن لو شهداء الا انفسهم نی شهدان
مگر نفسونه د دې فشهادت احدهم شاهدیو د دې دواړو اربع شهاداتن سلور گواهی دي دا غلیعان مسئله ده او دې داوي اشهد بالله انه لمن الصادقین گواہی کوم د الله د پاره چې د رښتینې ما فی ما رمیتها به من الزنا چې ما دې ته کوم نسبت کړی دی سلور ځله به دا ووایي والخامسة پنځمه گواهی بدایي ان لعنت الله علیهم کان من الکاذبین لعنت د الله دی په دوانی کدی د دروغجنو نه دا پنځه گواهی د سړي طرف نشي ودرن علی العذاب دفع بکی د دین عذاب انت چې دا گواهیو کی اربع شهادات بالله سلور گواهی دا الله لپاره انه لمن الکاذبین اشهد بالله انه شهیدکم د خدای لپاره دا خدای دروغجن دی فی ما رمانی به من الزنا چې ما ته کوم نسبت کړی دی پنځمه بدایي غضب الله علیها ان کان من الصادقین علی پدی بانی کچری دې درشتنی چې ما ته کوم نسبت کړی دی ته وی لعان دا شهادت مؤکدات دي په لعن سره او چې دې په غضب سره قائم مقام د حد القذف دی په حق د سړي کې قائم مقام د حد الزنا دی په حق د زنانه کې خو متلاعنان به بیان جمع کی المتلاعنان لتمین ابدا یو بل الذي قتشوا ولد کم دے امور سره ملحق شو د پلان ثابت النسب نه دی مور میرا مورتی میرا سوړي نه ته پلان نه د پلان میرا سوړي دا غلیان دی خاص وقه صاحب زمان کې به شو اصحابي تاسو کو سړی کور کې سړی بیا مومي نه دې بس چل کی وجنی به تاسو به قصاصن وجنه کنه سبق کوي حضور تویل چې تبیا چې کم دینو شیطان پیش کړي او یا بتا باندې حدینو الخکور کې سړی صحیح کی دې ببارګي چې را دې مونږ کر سړی دې شیطان په سی بګرځي حضور بداوي د بداوي د ویل زما خدای با ما د حد خلاصي په کایتونه د لعان چې دین نازل شو نبی سام دی باندې لعان حکم وکړو او بیا چې کم دینو زنانه چې داغه تفریق راغې چې متلاعنان چې کم دي دانه جمع کیږي او بدا همیشه د پاره دا د لعان مسله ولولا فضل الله علیکم کفضل الله پتا سو نوې او رحمت نوې دا عام فضل شو او عام رحمت شو او خاص رحمت او خاص فضل شو وان الله تواب حکیم او الله تواب او حکیم دی نو دلتا جزاء محذوف ده لعاجلکم بالعقوبه تاسو باندې به کوم دینو معاجرت په عقوبت کړو ولا بین الحق او مجرم به ښکارا کړو خدای دا څو نکړل پرده واچول کنه دا دویم رکوع شروع کیږي د سوره نور نه د دې رکوع ما قبل سره مناسبت ظاهر دی مخکم بیان د فضل او د رحمتو او دلته بیان د فضل او د رحمت خاصه چې حضرت شی باندې هغه رحمت او فضل دی هغه ذکر دی د دې رکوع بیان واقعة الافک والتمهید الى بیان قانون الحجاب بیان د واقع د افک دی د دروغو چې حتی شی باندې تهمت لګیدلو او تمهید دی بیان د قانون د حجاب دا فإن المفاسد تحدث من عدم الحجاب د بے پرګرینا مفاسد پرتکیږي کما ترى في قوم لا حجاب فيهم کم قوم کې چې حجاب نه عیسایان دی ګوره کې حجاب نشته پرده به کې نشته ای که څومره مفاسد کار کوي کنه بل بیان د مناسبت ته په مابین د ناکح او د منکوحې کې د ناکح او د منکوحې مینځ کې د کې به مناسبت وي خبیثات د خبیثینو د پاره خبیثین چې کم دي دا د خبیثاتو د پاره وینو الذين جاءوا بالافك عصبة منكم دا یو واقع کې راځي چې حضور جهاد ته تلو بیا د جهاد نه واپس شو یو ځای کې کوس شو آرام د پاره بیا اعلان د کوچو شو اته شو زه حاجت ته پاره لړم
او چې بیا رالم نو ما یو هار وغرق شو. زه واپس دی په تلاش کې لاړم، چې واپس لاړم نو آدما هودج چې کوم هغه پورته شوی او بیا چې دی نو په هغه ځای کې څوک پاتې نو. بس زه کېناستم، ما ویل چې یاره که زه ګرځم نو بیا به عدل بدل شي، خلق وایي د رک یو طرف وي او د ګرځېدونکو بل سل طرف وي، په دې انتظار چې یاره څوک به راشي چې پته زما ولګي. ما له سترګو له خوب راغلی دی، دې کې دا صفوان ابن عسال بنو مراد قبیلې او سړی و، دی به حضور رستو پرېښوده، څه پاتې پاتې څیزونه یي هغه راواخلي، دی به رستو یې څارېده. دی چې راغی چې ویې کتل نو بس ته وی انا لله و انا الیه راجعون. د پوی وپېژنده یا د غزای د هودج د دې معلومو یا صغر سینې کې د لیدلي او پخوا د پردې نه. وایي زه بس په دې الفاظو باندې بیداره شوم او بدن مې چې دی نو مخ مې پټ کړ. دی راغی اوښې چوک ما ته اشاره ده ګوډی وله خپه کېښوده، د پوخ باندې سوره شومه او زه را روان کړمه او غرمې وخت کې مدینې ته راورسېدو. دلته منافقانو دنده شروع کړه او په حتیف صفان صاحب باندې تشی باندې تهمت چې کوم دی دا ولګو. ای کې نبی صاحب ته ډېره پریشاني وه، ډېرې مشورې په دې باره کې کېدلې، ډېر وخت په دې کې تېر شو. آخري بیا آیاتونه دا چې دی نازل شو، دا تیشی براعت ښکاره شو. دی وایي نه تیشی د عصمت نه انکار کول دا کفر دی، دا انکار دی د قرآن نه. وایي زما دا ګمان نو چې زما په نسبت کې به دوه رکوع مسلسل نازلیږي، حضور ته بس اطلاع وشي یا په خوب کې وحی خفي سره، او دا مې یقین نو چې په قرآن کې تر ابده پورې به دغه واقعات چې کوم دی دا ذکر کېږي، دا د هغې په نسبت کې نازل شوي دي. ان الذین جاؤوا بالافک عصبة منکم، بېشک هغه کسان چې راتلي کړي په دروغو سره چا تهمت دی، دا یو ډله د تاسو نه. څه خو منافقانو یو درې پکې مخلصان مومنانو م راغلي دنده کې، یو حسان شاعر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بل مستح د ابوبکر صاحب د خالد د ماسی زوی یو، او بل چې د حمنه دا زنانو کې وه، دا یو زنانه او دو نارینه، دا مخلصانو دین د منافقانو په دنده کې رالل. الله فرمایي لا تحسبوه شرا لکم، ګمان مه کوئ د دې مذکور شر ستاسو د پاره، بل خیر داتو خیر دی. لکه دې سره ډېر احکام نازل شو او ډېر چې کم دی نو دا تفصیل چې کم دی دا غیر راغی، حتی شي براعت ښکاره شو، سال براعت ښکاره شو. صفوان صاحب ته چې خبر لګېده هغه ویل ما جاهلیت کې داسې نه دی کړی، او بیا په اسلام کې بیا د ام المؤمنین سره العیاذ بالله دا څومره د جرم او غلطه خبره ده. لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم، هر ځوان د پاره د دین هغه د چې کسب کړي د ګناه نه. ولی تولا کبره، هغه څوک چې تصویر د معظم د دې افک چې عبدالله ابن ابی ابن سلولو د بچ کې مجلس کې ناست دا باس په راواچو خبر وې ګرم کړه، له عذاب عظیم د پاره عذاب د لوی کنه. لولا سمعتموه، ولی چې تاسو کوم مخکې واورېدو نو تاسو ولی دا نه ویل ظن المؤمنون، ګمان نک مؤمنانو او مؤمناتو په خپل نفسونو خیر دی به د خیر ګمان کړو چې دا غلطه خبره ده. وقالو ادی بویلو هذا افک مبین، دا درودی ظاهر سرګن کنه. لا جالب اربعه شهدا، ولی رات نکی دی په دې مذکور عمل سره، په دې افک سره، په څلورو شهیدانو باندې، فلمیتو بشهداء، کل دی رات په شهیدانو نکل، فلیکن اللهم الکاذبون، دا کسان د الله باندې دروغجن دي. ولولا فضل علیکم ورحمته، کنوے فضل الله پتاسو او رحمت الله پتاسو باندې په دنیا او په آخرت کې، لمسکم فیما فتم فی عذاب عظیم، تار مسکړو هغه کې تاسو پای کې غو شوی نه نوتی وای پکې عذاب لوی عذاب بدر باندې راغلو. استلقونه بالسنتکم، او تاسو روایت کو يروي بعضکم الى بعضن، پنجبو خپل باندې، وتقولون ویل تاسو به فواحکم په خلوق پر باندې، ما لیس لکم تعالو په علم نو، وتحسبونه هینا، تاسو دا ګمان کو د آسان خبري، او عند الله عظیم، دا ډیره لوی خبره په نزد الله باندې. ولای سمعتموهم قلتم، ولی تاسو نو ویل مدخول د اولاد لپاره قلتم دی،
ولی تاسو نه ویل چې کله تاسو اورئ دې خبرې لرا ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، ندی مناسب خبرې کو په دې خبرې سره. سبحانك پیدر الا هذا بهتان عظیم، دا خو ډېر لوی بهتان دی. نو یعظکم الله ان تعودوا لمثلی، واعظ کی تا الله چې تاسو عود الله تعودوا چعودو نه کوي مثل بیا چرې داسې نه کوي ابدا همیشه. ان کنتم مؤمنین پیسره که تاسو مؤمنان وای. بین الله لکم الآیات، بین تعالی الله آیتونه، والله علیم حکیم، الله صاحب د علم دی صاحب د حکمت دی. اته شوی وای زه نور نه پوهیدم، خو بس چې کوم لطف د نبی اسلام مخکې و هغه نو دې ته څه بیماري هم راغلې وه. بیا چې کوم دی نو زه خشومه بل ضرورت دپاره بار ته وتیو. زموږ عرب د حکم د عرب اولو یو شپه بل شپه حاجت ته بتلل، کور کې ټټی پاخانې ډیرانونه دا نه و، طبیعتونو کې د عربو نظافت و. بیا ما سره د مستح مور وه پړنې کې خپاو دی تایسه مستخه هلاک شي. داسې کوي بدري صحابي دی زوی دی د هغه ته بد وی. بیا وی ما ته ویل دا ته څه وایې ګوره هغه دغسې چل کړی دی دوی نه خبر نبی صاحب ته خبر دی. او بس زه واپس رالم، بیا را باندې مرض دوباره شو. حضور علیہ السلام ته مې وویل زه ورځم کور ته، اجازه تې راکړه. رالم، مور ته مې خبره وکړه، ایرال تسلي راکوله چې دغسې دوه راتي او څه خبرې جوړوي. هغه چې کوم دی نو بیا ما زما جړه بس کېدله نه، پلار مې بره تلاوت کو، ابوبکر سے بغرا کوز شو. هغه چې کوم دی نو په دې کې کافي زمانه تیره شوله. بیا نبی اسلام یو وخت کې راغی او بیا ما ته وویل چې که تا نه غلطي شوي نو بیا ته د الله نه معافي وغواړه. ما نه د هیبت نه د یعقوب علیه السلام نوم هم هېر شو. ما ویل که زه ووایم چې دا نه دي شوي او نه دي شوي نو تاسو به وایئ چې بس شوي به او که وایم چې شوي دي نو ونی که نه اقرار یې وکړو. خو د ما ستاسو حالت داسې دی لکه د یوسف علیه د پلار چې هغه چې کوم دی نو والله المستعان علی ما تصفون هغه دا ویلو. بس ما دا وویل، ما ډډه ولګوله. نبی اسلام باندې حالت د وحی شروع شو او بیا چې کوم دی نو سر پورته که او بیا د ایتونه شروع شو چې خدای ستا برات ښکاره که. مور پلار ماتی پاسه نبی اسلام تعظیم وکړه، شکریه ادا کا. میں زه د خدای شکر ادا کوم، تاسو جواب نه ورکو، پلار می جواب نه ورکو. الله زما برات او پاکی نازله کړله. دا د حتیشی براعت قرآن کې 2 رکوع مسلسلی دای په نسبت کې دا نازلی شوي دي. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، بیشک هغه کسان چې خوښوي چې خوره دي چې فاحشه د بې خبره، فی الذین پای کې مؤمنان دي، لهم عذاب علیم، دي دپاره عذاب دی دردناک، فی الدنیا والآخرة، په دنیا او په آخرت کې. ولعلم انتم لا تعلمون، خدای عالم دی تاسو عالمان نه، تاسو نه پوهیږئ، د خدای خبرو منئ. لا فضل علیکم ورحمته، که چېرې فضل الله نه وی په تاسو، رحمت د الله نه وی نو لعاجلکم بالعقوبة، تا باندې به سرګن زر به در باندې عذاب راوستو. وان الله رؤوف رحیم، یا الله صاحب درافت او رحم دی په تاخیر د عقوبت سره لتانو نه او په اظهار د براءت د حتیشی سره. دا درېم رکوع شروع کیږي د سوره نور نه. د دې رکوع مخکې سره د عروت مناسبت دی چې مخکې رکوع کې بیان د واقع د افک راغی. سبب فی ذلک اتباع الشیطان، هغې دپاره سبب اتباع د شیطان وه. دلته منع د اتباع د شیطان نه، ځکه دا زموږ دشمن دی پخوانی، نو موږ یې په دشمن باندې به ونیسو او د خپله ډله د جهنم ته بلی ملګري ځان له پیدا کړي. مخکې بیان د فضل د الله او د رحمتو، دلته هم بیان د فضل او د رحمت د الله تعالی دی. دا ما قبل سره د دې چې کوم دی ربط او مناسبت. د دې رکوع خلاصه بقیت واقعة الافک، بقیه واقع د افک دا من التمهید الى قانون الحجاب، او تمهید د قانون د حجاب تا د پردې تا، والترغیب بل تا وصل رالم نور هو والترغیب الى اولي الفضل فی الانفاق على ذوی القربى والمساکین والمهاجرین.
بل پدی کے ترغیب دے انفاق تا خرچ کولو تا پا ذو القرباو بانی پا مسکنانو بانی پا مہاجرینو بانی و بیان وبال القاذفین او بیان دے د وبال د قاذفینو چې چا دا نسبت کړو بانهم لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان لم یتوبوا دی باندې لعنت په دنیا او په آخرت کې که توبه وینستا وبیان ان الجنس الى الجنس اميلوا دی خبر بیان دے کہ جل خپل جنس ته اعلان کی خبیثات خبیثون تا او خبیثون خبیثات تا یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتبعوا خطوات الشیطان تا تابعداری مکوئے دا قدمون دا شیطان شیطان پس مروانی گئے بیزای تہمت ملگوئے مطلب خطوات الشیطانی سوک چی تابع قدمون دا شیطان فإنه یأمر بالفحشاء دے امر کی پا بہایہ سرا والمنکر پا منکر سرا لا فضل علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا کا فضل دا اللہ نوے پتاسو رحمت دا اللہ نوے نبو پاک شیطان یوتن ہمیشہ دا پارا خبر و مجمل پاتی شوگا ولیکن زکی من یشا اللہ تزکیہ کی داغا چاہ چی ارادے ہوشی اگر حضرت صفان سے آتے ایشی تزکیہ اللہ کلنو واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کے دے وینار خلق دا عالبتن خلق بانی ابو بکر سے چی پتہ لگے دا چی مستحم دے کے خیسا غستے دا اگر دا ماسی زویو قریبی رشتہ داریو اگر دا بسر با امداد کو غریبو قسم یو خور چی دا بسر امدادو نکم ہمیشہ دکھے دے ہم پا دی کے غلطو کی سوا غستا اللہ متعالی حکم نازل کر وَلَا يَتَلِعُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ ندی خوری قسم صاحبان دا فضل لتاسونا او وساعت دا فراخائے ان یؤتو اولی القربا دا دیغ من ان یؤتو دیغ انچو ورکیبا اولی القربا ہوتا لکا مستحشو دے مسکینوں مو صاحب دا قرابتوں مو مہاجروں مو بدری صحابیوں مو او بس غلطیوں شلنو او مسکنان ہوتا مہاجرین ہوتا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے والیعفو عفو دیو کی والیسفہ درگزر دیو کی الا تحبونا تاسو نخو خوائے ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تاسو مغفرتو کی واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے دے اور رحم کون کے دے حتی ابکر سے بولزو خوما کہ ما تعالی مغفرتو کی اور ما بین اللہ رحمو کی اور خپل چکم دینو دتیغا کم امدادو بیا واپس کر خپل قسم نے کفارت ورکن حدیث کے راغلی دی چڑے قسم اخری بلد دین غور اور تخکاری اگر کار دی اکی زان دی حانس کی کفارت دی قسم ورکن